ډیرو معزز او محترم مسلمانانو ورونو خویندو، تاسو به روغ جوړ یې، په صحت کې به یې. الله جل شانه خوشحاله و باد تر و تازه کامیاب لره. دا نن چې زمونږ کومه وظیفه ده د سورت یاسین 7 مرتبه، یعنی 7 ځله سورت یاسین او 7 د بیرې پاڼې. بیره به تاسو پیژنئ، دا په هر دویم دریم کور کې ولاړې ښکلې ښکلې نری او غونډۍ پاڼې وي د دې بیرې. او 7 ځله سورت یاسین د دې انتهایی آسان او مجربه وظیفه راته ښایمه. انشاءالله چې وي دومره زر به کار کوي، دومره زر به تاثیر راوړي، اثر به خپل ښکاره کوي چې تاسو به حیران شئ چې یاره موږ خو ډېر وظایف وکړو، لیکن داسې وظیفه به تاسو ته نه چا ښودلې وي، انشاءالله نه هم چېرته اورېدلې وي. بهترین او اسانه وظیفه چې ټوټل پې 5 ساعت 20 منټه لګي، لیکن ستاسو د زندګۍ رخ بدلولو والا وظیفه، ستاسو ژوند کې سکون خوشحالۍ راوستلو والا وظیفه، دا زبردسته وظیفه ده. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ډیرو عزتمندو مسافر ورونو او خویندو، کم هغه مسافر چې بهر وطنونو کې ژوند کوي، الله تعالی دغه ټولو مسافرو ته ډیره اوږده د صحت د عافیت ښکلی ژوند نصیب کړي. ځکه مسافر زمونږ تور سر زنانه و ته په انتظار دي. کو دغه مسافر ستاسو رونه دي، ستاسو خویندو کې څوک دي، ستاسو پلار دی، یا ستاسو په رشته دارو کې څوک دي، الله تعالی یې تاسو ته ډېر په ښکلې طریقې سره واپس کړی کي. ډېرو معزز و محترم مسلمانانو، نن زه یو خاص وظیفې سره تاسو په خدمت کې حاضر یم. وظیفه خاص د سورت یاسین ده او 7 د بیرې پاڼې. بیره به تاسو پیژنئ. په خپله سورت یاسین د الله تعالی د کلام حصه ده، او سورت یاسین ته حدیث مبارکو کې د قرآن مجید زړه ویلی کیږي. یعنی د هر څیز زړه وي، خو د قرآن مجید قرآن زړه چې دی دا سورت یاسین دی. نو کم انسان چې د سورت یاسین دا وظیفه وکړي او د بیرې په پاڼه باندې هغه شوف کړي، نو مسلمانان رونو تاسو چې کم حاجت دپاره دا وظیفه وکړله، ها حاجت هم الله تعالی پوره کوي. او دا وظیفه به تاسو صرف یو وارې کوئ، ښه داسې نه چې بس تاسو هفته کې کوئ، او 10 ورځې کوئ، او 20 ورځې کوئ، نه، صرف یو مرتبه په ټول عمر کې دا وظیفه وکړه. ستا به الله تعالی داسې ژوند کوله وکړي چې ته وایې چې زما نه چا پړي لر کړه، یا به ستا هغه حاجتونه چې کم حاجتونو دپاره تا ډېرې زیاتې نظرانې پیش کړي، کوم حاجتونو دپاره چې تا ډېرې زیاتې صدقې پیش کړي، کوم حاجتونو دپاره چې تا ډېر وظایف د الله تعالی کړي دي، لیکن ستا حاجت نه دی پوره شوی. مسلمانانو رونو خویندو، دې وظیفې سره به الله جل شانه ستاسو حاجت او مقصد پوره کوي. لیکن دا وظیفه پوره توجه دهان سره، دا وظیفه به په ډېرو کسانو باندې نه کوئ. دا وظیفه به صرف یو کس کوي، کو هغه زنانه کوي، کو نارینه کوي، صرف یو کس پې کوي. دا خبره پکې دا زنانه به په ماهوارۍ بیمارۍ کې نه کوي، ځکه دا د الله تعالی د کلام حصه ده، او دې ته بې اودسه وړل لاسونه یا په نجاست کې لاسونه وړل دا چې دی نو دا ناجایزه دي او حرام دي. لہذا مسلمانانو دغه وظیفې سیټ ته ځو، تاسو له ډېر وخت نه خرابوم، ځکه هر سړي وخت ډېر قیمتي دی. په دې زمانه کې د ټول نه قیمتي شیز دا وخت دی، ځکه چې موږ وخت او په دې زمانه کې انسانان د ټول نه بېځایه او په بېځایه عبث کارونو کې چې کوم سیز خرابوي هغه وخت خرابوي، او ټول نه قیمتي هم وخت دی، ساعت دی. لکه دا ګړی چې ټک ټک کوي که نه، یعنې زموږ د ژوندګۍ چې کوم منټونه، سیکنډونه، ګنټې دي، ورځې، شپې دي، دا ډېرې زیاتې قیمتي دي، او دا موږ په لهو لعب کې تیرو. لہذا زه د دا وخت نه خرابوم. اکو خرابوم هم د الله تعالی د کلام نه تخیم، وظیفه را تخیم، نو تاسو زموږ سره مرسته د الله تعالی د رضا دپاره کوئ. موږ تاسو نه روپۍ پیسې ټکه نه غواړو، بلکې د الله تعالی د رضا دپاره ته وظایف ښایو، هغه وظایف چې هغه بهترین وي او کار پې کوي. نو زه تاسو ته هغه وظیفه ښیم چې بله ورځ یو زنانه کړې ده، یعنې دا سورت یاسین دا وظیفه، خو تاسو طریقه کار اول زده کوئ. هغه زنانه وایي چې زما پې الحمدلله چې داسې زبردسته کار وشو، د بچي داسې مخه روانه شوې ده، یعنې بچی په سعودي کې یو مخکې پریشان حال او کارونه به یې نو کله یو ورځ کار کړی، یو میاشت نه کړی، لکه د هغې دا حاجت اوس تاسو د هر حاجت دپاره کولی شئ، هغه د زنانه د دې حاجت دپاره کړو.
اوس الحمدلله بچي له الله تعالی په سعودي عرب کې موټر هم ورکړی، ښه 400-500 ریاله ورځ پیدا کوي په یو ورځ کې. ها نو تاسو هم د خپلو مسافرو دپاره کولی شئ، د خپلو حاجتونو دپاره یې کولی شئ. نو طریقې ته غوږ شئ. داسې کار وکړه چې ښه کاملې طریقې سره به 2 رکعاته صلات حاجت مونځ وکئ. عام طور چې تاسو څنګه 2 رکعاته نفل شکرانه کوئ، صلات حاجت کوئ، دا به تاسو وکئ. صحیح شوه. هغې نه پس په قرآن مجید راوالې 7 پیرې به سورت یاسین ووې، خو د سورت یاسین نه مخکې به ته د 7 بیره خو به تاسو پیژنئ. بیره په دې کورونو کې اکثري غونډۍ پاڼې ما اکثر سرچ هم کو خو را پکې نه لږ تاسو نه به د سکرین لګولی وی، خو بیره نوم به تاسو پیژنئ انشاءالله. بیره چې ورته غونډۍ شان میوه نیسي، وړه دانۍ سرې کېږي، د هغې بیرې پاڼې به تاسو 7 پاڼې به ښکلې د هغې نه راوشو کوئ. دا پاڼې به وچې نه به زیړې، دا به تکې شنې پاڼې تازه راوشو کوئ د بیرې نه. صحیح شوه. بیا به چې دا د راوشو کړې دا به وینځې، چې کله دې وینځلې نو بیا به سورت یاسین شروع کړي. یو پیره به سورت یاسین وې، یا بیا بیرې پاڼه به راولې په هغې باندې به شوب کې یا به پرې داسې دم کې. صحیح شو. هغه به سیټ ته کېدې. بیا به دویمه د بیرې پاڼه راولې په هغې باندې به یو پیره سورت یاسین وې، به سیټ ته کېنې. بیا بله بیره راولې، درېمه، څلورمه د بیرې پاڼه، پنځمه، شپږمه، اوومه، یعنې 7 د بیرې پاڼې او 7 پیرې به سورت یاسین وې. په هره پاڼه به جدا دا شوف کې او دا به سیټ ته کېدې. صحیح شوه. دغه د بیرې پاڼو باندې چې کله تا د سورت یاسین ووي، دغه بیرې پاڼه بیا راواخلې مسلمانانو. او نهرونه په هر ځای کې شته، که بلوچستان دی او که هغه افغانستان دی، نو هر ځای کې اکثر داسې اوبه چې هغه تلونکي یعنی جاري اوبه وي، سینې، خوړې، ولی یا جاري اوبه بس چې هغې کې څه رکاوټ نه او جاري په ځای چې ولاړې هغه اوبو ته به دا پاڼې نار ته وایي. داسې کار به وکړئ، جاري اوبه به تاسو وګورئ، دا یوه پاڼه بیا راخلئ او دا به د اوبو کې داسې په قلا را پرېږدئ او بسم الله الرحمن الرحیم به ورسه وایئ. یو پاڼه دې پرېښوده بسم الله الرحمن الرحیم به ورسه وایئ، دویمه پاڼه دې پرېښوده بسم الله الرحمن الرحیم، درېیمه، څلورمه، او هرې پاڼې سره چې تاسو پرېږدئ دا دې نیت دپاره چې الله زما دا مقصد پوره کړي، زما د خاوند دا مخه روانه کړي، زما دا قرضونه ختم کړي، زما دا تجارت روان کړي، زما دا زراعت روان کړي، زما د نکاح او د کاروبار او د محبت دا بندشونه الله ختم کړي، او الله زما د دې خاوند دا مخه او د خاوند او د رور روانه کړي څنګه چې د اوبو جاري روانې دي. انشاءالله العزیز دغه 7 پاڼې چې تاسو پرېښودې په دې اوبو کې، انشاءالله دا چې څونه مزل کې دوم نظر به ستاسو تاثیر راوړي، ستاسو زندګۍ کې به هغه کم چې حاجت دي ستاسو هغه به الله تعالی پوره کوي. څونه چې د اوبه داسې تیزیږي او روانېږي، یعنی ډېر زر انشاءالله چې په ورځ 2-3 کې به الله تعالی ستاسو هر رنګ حاجت او مسله ختمه کړي. مسلمانانو همیشه دپاره دا وظیفې د خپل ځان دپاره کوئ، خپل اهل و عیال دپاره کوئ، خپل حاجتونو دپاره کوئ. الله جل شانه ستاسو نه ډېر زیات راضي شي. الله تعالی تاسو ته ډېرې خوشحالۍ، عزتونه، راحتونه درکړي. الله تعالی مو د زړه تمام حاجتونه، ضرورت، مقاصد پوره کا. او بعضې خلکو دپاره موږ ډېرې دعاګانې غوښتې وي، هغه اوس بهر ملکونو کې دي، خو زمونږ اوس تپوس او پوښتنه هم نه کوي. بهر کیف انسان خفه شي نو الله تعالی د هغوی په ژوند کې هم برکت واچوي. که موږ سې هر څه کړي، موږ ته اوس هم دعا کوي جزاک الله خیر احسن الجزا فی الدنیا والآخره.